درېمه مسله دا ده څلور کسان شریک شو په یو څاروي کې او دا غټ اختر د ورځ نه یو ورځ مخکې یو شریک مړ شو وفات شو 3 کسان پاتې شو اوس د دغه 3 کسانو شرکت په دغه څاروي کې قرباني جایز ده او کنه ده نو فقهاو لیکلي دي چې دا کم انسان فوت شو او د ورثو اجازه ورکړو چې او جی د طرف نه قرباني مونږ اجازه درکو اوکے نو بیا خو د دې څلور ونه قرباني بالکل جایز ده د فوت شوده د طرف نه هم قرباني وشي حسابه واچول شي او کو ورثه اجازه ورنکړو چې بس زمونږ والد صاحب تاسو سره شرکت کړو زمونږ سره رای ناراضي نو په دې صورت کې دا کم کسان چې نور شریک والان دي ته خپل حصہ روپے واپس ورکړي او دغه حصہ به د 3 کسانو باندې تقسیم کړي شي او چې دا کمه پیسې میلو شي دا خو چون کې د میت وي نو دغه مال به د په میراث کې په ورثو باندې اوس تقسیمي څلورمه اهمه مسله دا ده یو انسان څاروي واغسو د قربانۍ لپاره او د دلی چاهت پیدا شو چې راځه